چاوی سعودي عربو کې روزه ده دلته نشته اسلام خو یو دی شریعت بعضې ځینو کې فراقي راوستې ده هغې هم د چا نه دا مطالبه نه کوي په احادیثو په کتابونو کې ابواب دي باب عنوان داسي باب فی ان لكل اهل بلد رؤیته دا هر خار خپل لیدل معتبر دی د دې وجه نه څه فقهای کرام وایي کار دی کې میاشتو لیدی شو تاسو ته په شرعي ثبوت باندې ثبوت راغی نه به به روژه کې او څو علما وایي چې د یو ښار او د بل ښار د یو میاشتې فاصلې د پیدل مزل نو خیر دی که د هغې روژه بدله شي دا خو جشن نه دی چې موږ یې د جشن په حیثیت وکړو دا خو عبادت دی نو یو میاشت مزل 480 میله دی نو عام علما وایي که د یو ملک او د بل ملک دومره فرق وي نو خیر دی که روژه دا موږ چې سعودي عربو سره وایو دا څه شرعي مسله نه ده نه په شریعت کې دا حکم دی د خدای او د رسول چې د سعودي عربو سره روژه کوي دا صرف انتظامي معامله ده نو که اختلاف پکې راشي نو خیر دی لکه اوقاتو د مونځ کې مې اختلاف دی دلته اوس ماسپښین مونځ کوو مونږ او سعودي عربو کې به 2 غنټې پس کوي دې وخت کې هلته مونځ نه کېږي د ماسپښین ځکه هغې د ماسپښین نه دی داخل نو فرق وی که داسې که فرق راشي نو خیر دی گنجایش پکې شته عبدالله ابن مسلم شریف حدیث دی عبدالله ابن عباس یو خادم لیږلی شام ته چې واپس راغی وی هلکه روژه په کومه ورځ وایي په فلان کې ورځ وی تاسو میاشت لیدلې وه وی خلقو لیدلې وه او حضرت معاویه صاحب حکم کړو نو دی ورته مونږ خو په هغه میاشت په شپه نه وه لیدلې مونږ خو د هغې نه یو شپه وروسته ده وی په هغې عمل کې وی نه زمونږ خپل لیدل معتبر دی د هغې خپل لیدل معتبر دی نو شریعت کې دا گنجایش ده نو د دې وجه نه که دا چې زه ټایم چې هغوی سره دا د دې خپل ملک د اختلاف ختمولو دپاره ده چې دا استانې وي مختلفې او خلک وي نو د اختلاف به ختم شي خو اتفاق نه